ډېر کسان د صدقه الفطر تپوسونه کوي چې صدقه الفطر چې موږ ورته په پښتو کې سرسایه وایو. نو سرسایه څومره ده؟ نو سرسایه شریعت کم مقدار خولې دی بس هغه دی، هغه نه بدلیږي. مقدار نه بدلیږي او قیمتونه بدلیږي را بدلیږي. مقدار څه دی؟ نو شریعت چې کوم دی یو سوا د کجورو، یو سوا یا د اوسکو چې منګه ورته د کشمش او ممیز ورته خلک وایي دقه، او یو سوا د اوربشو او نیمه سوا د غنمو. یا دا به د ماشوم وي او کو زلمی وي او کو بوډا وي د هغې د سر نه به ورکړی کېږي، خو چې مالدار وي، چې د نصاب مالک وي. او کو د نصاب مالک نه وي نو واجبه پې نه ده، خو که ورکړه نو بیا هم ثواب کېږي. نو دغه نصف سوا او سوا څومره دی؟ نو سوا چې کوم دی دا 3.5 سیره پخواني او اوسني 4.5 کیلو دا یو سوا ده. نو نصف سوا چې کوم ده دا په باندې 2 کیلو، په باندې 2 کیلو یا په کم 2 سیره مخکینی سیرونه اوس کیلوګان دي. نو په باندې 2 کیلو غنم چې د هغې قیمت نن سبا تقریبا سکم 300 روپۍ جوړېږي، سکم 300 جوړېږي. خو بهتره دا ده چې 300 ورکړي، ځکه چې دا غنم کله اوچتېږي او کله لاندې کېږي. نو د دې قیمتونو د وجې د روزې په شروع کې چې موږ حساب کتاب وکړو نو 350 ته خبره رسېده، ځکه چې هغه غنم لږ ګران شي، اوس لږ ارزان شو. نو دغه 300 روپۍ کمه جوړېږي، خو احتیاطاً 300 روپۍ دا د یو کس سرسایه ده چې دا به ورکې. دا به اوس چاته ورکې؟ نو غریبانان چې د نصاب مالک نه وي هغوی ته به دا سرسایه ورکې. ورور ته هم ورکولی شي، خور ته هم ورکولی شي، تره ته هم ورکولی شي، ماما ته هم ورکولی شي، ورواره ته، خورۍ ته، دې ټولو ته ورکولی شي. صرف چې ته د چا نه پیدا یې وان علا، لکه نیکونه شو داسې ورپسې ځه، او ستا نه څوک پیدا دي وان سفله لاندې ورپسې ځه، لکه نوسې شو کړوسې شو دې ته یې نشي ورکولی. او نور چې رور دې دی، خور دې ده، ترور ده، مامي ده، دې ټولو ته ورکولی شي دغه سرسایه، خو چې غریبانان وي. او بیا د ټولو نه بهتر مصرف په دغې غریبانانو کې هغه علما او طالبان دي. ګورئ ځکه چې دغه نور خلک خو به بیا هم څه ناسه وکړي، خو علما او طالبان د دوی نور هېڅ اثره نه وي. همدغه ستاسو په دې زکاتونو او په دې خیراتونو باندې هغوی دغه علوم حاصلوي. نو بهتره مصرف دا دی چې علما ته چې کوم غریبانان دي، کو عالم دی او د نصاب مالک ته هغه ته به هم نه ورکوي، کو طالب دی او د نصاب مالک ته هغې ته به هم نه ورکوي، یا خپلوان دي او د نصاب مالکان دی هغو ته به هم نه ورکوي. نو بهتره مصرف دغه خپلوان او علما او طالبان دي چې دغې ته یې ورکوي. دغه 300 او کو د چا وس کېږي، یو سړی مالدار دی او هغه وایي چې نه زه 300 نه، نو بیا شریعت خو تا ته ویلي چې د اوسکو او د کجورو ورکه. نو د اوسکو او د کجورو چې ورکې، نو نن سبا کجورې چې هغه معمولی کجورې دي نو هغه په 500 روپۍ کیلو دي. نو 4.5 کیلو چې کوم دي 4.5 کیلو، نو دا تقریبا دغه د 2.5 روپو جوړي یا دغه 300 روپو. نو کو یو سړی ډېر دغه وي نو دغه 300 او وایي نه زه پې نور هم ورخوا کېږم او زیاتې ورکوم. داسې خو ما چېرته څوک نه دي لیدلی، خو خیر داسې قضیه فرضیه به ووایو، داسې مې څوک نه دي لیدلی. موږ له خو اکثر راشي وایي دا هم دې قرضې دي را باندې، وایي ما تې وباسه، ته دا سرسایه ما مقرر کړې ده، دا موږ نه ده مقرر کړې، دا مولیانو نه ده مقرر کړې، دا الله او د الله پیغمبر مقرر کړې ده. ګورئ اکثر موږ ته بس کلکولیټر را پسې راوباسي، دام دې را باندې، دام دې را باندې، دام دې را باندې. هغه وایي چې کله به زه د دې مولي صاحب د خولې نه واورم چې پتا باندې نه کېږي. نو اکثر خو موږ له دغه شانته راځي، عدم والا راځي، وجود والا نه راځي چې راته ووایي چې یاره بس ته راته یادوه چې کومه افضل یې چې هغه ورکړه. نو که د دغه نه بیا زیاته ورکړې نو بیا 4.5 کیلو اوسکې دي، نو اوسکې نن سبا کیلو چې کوم دي وایي په 1200 روپۍ کیلو دي. نو اوس بیا حساب ورکوه، نو د 2 کیلو د 400 شوې او د 4 کیلو هغه 200 کم 15,000 شوې، او بیا ورسره
نیم کیلو ورسره نورې کا نو 15,000 او 400 روپۍ دا د یو کس دي چې پته مو لګي. څه ووایم نو په پاکستان کې دا چا ورکړي داسې هسې خو د چا وس کېږي نو ظالمان ورې کې ریکارډ خو به جوړ کوي که نه ځکه الله رضا دپاره یې نه مو ورکوئ نو خیر د دې دپاره ورکړي چې ریکارډ به جوړ کړي چې یاره ما 15,000 او 400 د یو کس سرسایه ورکړې ده. خو دا این خیال است محال است جنون است. بس موږ خو غریبانان یو غریبه طبقه ده ټوله نو دغه 300 روپۍ جوړیږي دا د یو ماشوم او د زلمي او د بوډا یو عمره سرسایه ده. د هغې کس به ورکې چې د اختر نه د اختر د سار نه مخکې پیدا شوي د هغې به یې ورکې نو دغه سرسایه کله ورکول پکار دي نو بهتره خدا د رسول الله مبارک خدا وي چې د عیدګاه ته د وتو نه مخکې دی ادا شي. خو اوس نن سبا د ورکې زموږ بهتره طریقه دا ده چې په دې روژه کې ورکې ځکه چې دغه غریبانان مسکینان دوی اختر له به سره وړي نو چې ته وله دغه صدقة الفطر ورکې سرسایه ورکې نو دی به پې ځان له د اختر تیاري نو بهتره دا ده چې څومره د مخکې ورکړې روژه شروع شوه د روژې نه مخکې نه شي ورکولی خو چې روژه شروع شوه نو په 2مه روژه 3مه روژه څومره چې ورپسې دې ورکولی شي نو مخکې چې ورکړی شي نو بهتره به دا وي چې دغه فقرا مساکین پې ځان له د اختر تیاري کړي. الله رب